د محرم په میاشت کې یو خاص طبقه داسې ده چې هغه د شهادت او د تذکری لپاره د مجالسو انعقاد کوي، جلسې جوړې کی، مجلسونه ولګوي او په دې کې بیا ډېر غلط خرافات کوي، ماتم کوي، نوحه کوي، په زوټه ژاړي او داسې خپل ګریوان سری کوي، خپل مخ وهي. نو دا بالکل جایز نه ده، ناجایز کار ده. دغه وجه نه چې دغه د روافض سره مشابهت راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمانده من تشبه بقوم فهو منهم. کوم یو کس چې د چا سره مشابهت اختیار کړي، د یو قوم سره مشابهت اختیار کړي، دغه سړی ولاړای د دغه سړی حشر د باندې دغه قوم سره وي. دا یو خبره په ذهن کې نه وای چې مشابهت څه ته وایي. ځینې خلک دا وایي چې یو کار کفار کوي هغه کار به موږ نه کوو ځکه چې د کفارو سره مشابهت نه، بلکې کوم یو کار چې د کفارو شعار جوړ شي، د کفارو پیژندګلوي پہچان جوړ شي، داسې کار نه موږ تاسو ځان بچ کوو ځکه چې هغه به د دې سره مشابهت راځي. یو مثال درکوم چې سپینې کپڑے اچول د دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات فضیلت بیان کړی او که یو کس داسې وي چې هغه سپینه کپڑه نه واچوي، سپینې کپڑې نه بغیر بل رنګ استعمالوي، نو شریعت دا سړی کله هم نه منې کوي. شریعت دا نه وایي چې دا سړی د بل رنګ کپڑې نه اغوندي، پابندي نه پې لګوي. نو که یوه خاص طبقه داسې وي چې هغه په خاص ورځو کې په خاص وخت کې یوه توره کپړه اچوي او بل سړی په هغه علاقه کې موجود وي، بیا د کس ته پکار ده چې هغه توره کپړه نه واچوي. هغه دپاره توره کپړې اچول صحیح نه دي ځکه چې خلک به وایي چې دغه کس تعلق د دغه طبقې سره ده. هغه کپړه په هغه ورځو کې په هغه وخت کې د یغه قوم د یغه خلکو شعار جوړ شي، نو په عام وختو کې خو توره کپړه اچولی شي، هېڅ مسله نشته، هېڅ ګناه نشته، خو په دغه ټیم کې په دغه وخت کې داسې کپړې نه بالکل تاسې ځان بچ کوئ. نو یو دا د داسې قوم سره د کفار سره مشابهت، رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې مشابهت نه موږ تاسې ټول اصرار کړي یو. او بل علامه ابن حجر الهیثمی المکی رحمت الله علیه دا خبره بیانوي، وای تاسې د روافضو چې کوم بدعات دي په هغه کې ځان مه مبتلا کوئ ځکه چې دا د مسلمانانو د شان لایق نه ده. روافض څه کوي؟ هغه په د یوه سړي په غم باندې په زوټه ژاړي، داسې طریقه باندې ژاړي چې هغه مخ په څاپېړو باندې وایي، هغه خپل ګریوان سیري کوي او کفریه کلمات استعمالوي چې دا څوک ته چې دا کس یې رانه مړ کړو. په غم باندې دومره د حد نه تجاوز وکړي او داسې نوحه کوي او ماتم کوي، نو دا د روافضو کار ده. نو دا بزرګ فرمایي چې دا د مسلمانانو د شان لایق نه ده. وایي که چېرته د دغو شیانو گنجایش وای بیا د دغه زیات مستحق رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله شهید شو دغه دنیا نه ولاړ، بیا صحابه کرامو کله هم ماتم نه ده کړی، صحابه کرامو کله هم خپل ګریوانونه نه دي پرې کړي، صحابه کرامو کله هم په خپلو څاپېړو باندې مخونه نه دي والي، صحابه کرامو کله هم کفریات کلمات نه دي استعمال کړي. غم خو هر انسان ته وي، پریشانی خو هر انسان ته وي، دا خو یو فطرتي خبره ده چې د یو سړی یو محبوب شی ختم شي، یو سړی د دنیا نه ولاړ شي، خپل پلار دی وي، ورور دی وي، لور دی وي، مور دی وي، په دا باندې ژړل د سترګو نه اوښکې بهېدل، په دې باندې پریشانی کول، پریشانېدل یو فطرتي خبره ده، خو هر انسان ته وي، خو د حد نه تجاوز کول دا بدعت. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د داسې مجالسو نه موږ تاسې پرهیز وکړو. که چېرته یو فرقه یوه طبقه داسې وي چې هغه دا مجالسو انعقاد کوي د هغو په مذهب کې به جایز وي، د هغو خپل مذهب ده، خو موږ تاسې به زه د خپلو خلکو ته دا نصیحت کوم چې موږ تاسې به هغو مجالسو ته کله هم نه ورځو. هسې ځان په کفر کې مبتلا کوئ، هسې ځان په بدعاتو کې مبتلا کوئ، په شرک کې مبتلا کوئ، د اسلام خو بالکل هلته نوم هم نشته.
الله تعالی دې مونږ تاسو ته د داسې مجالسو ته د ورتګ نه بالکل حفاظت را نصیب کړي. الله تعالی دې مونږ تاسو ته د بدعاتو نه او د داسې رسوماتو نه هم حفاظت را نصیب